الله دې زموږ د ملک او په ټوله دنیا کې یو اسلامي ښایسته نظام راولي. نو دا زموږ او ستاسې د بدو اعمالو د وجې نه کي. کله کله بعضې خلک یوازې مجلس کې کښېني وایي یاره دا ملک زموږ د عمران خان د وجې نه داسې دی، د نواز شریف صاحب د وجې داسې دی، د پلانکي صاحب د وجې داسې دی. نو ټول دغې مشرانو ته لاس نیسي، لیکن دې ته بګر نشته دی. که چېرته دا لرې شه ده پسې چې بل راځي هغه به څنګه وي؟ هغه څه به د اسلامي کتاب لاس کي، هغه به د شریعت راولي. دې ته بګر نشته چې بل به څنګه راځي. دویم ځان ته بګر نشته دی چې دغه کې خو نقصانات دي، لیکن ما کې څومره نقصانات دي. دا خو زما د بد عمل وجه ده چې داسې حکمرانان داسې هغه نافرمان خلق په موږ باندې مشران کی. دې خبرې د فکر نه کوي. او داسې د عقل د بندګانو نه د اکثرو نه الله اخیستی دی چې کله داسې ورځې راشي بیا هم دې خلکو پسې منډې وایي. ټول د خان راتلو ته مخکې وروسته ګډېدل اکثر، او اوس اکثر چې دی نو هغه پې خفه دي. وایي دې کیسې کې هم کار لري او دې کې هم لري او دې کې هم لري او ملک یې وایي ګډ وډ. او چې راته نو هغه ویل خزانه ډکومه، ملک دله جوړوم، دا کار کوم دا کار کوم. اوس هغه عوام چې هغه مخکې وروسته به دې ګډېدل، منډې والې، ووټونه یې ورکول، هغه ټول خفه دي. نو که اوس د دې نه وروسته بل راغی نو هغه به چې کوم ځای نو دا مخکینی د نیر کې حیران به شي. د بعضې خلکو فکر دا دی وایي نه دې ځله کیدای شي مولوي صاحب راشي نو مولانا صاحب خو خامخا د اسلام جذبې ده، اسلامي نظریې ده، اسلام به راولي. دا دې ته وایي ذهني خیالات. دا زموږ استاد ذهني خیالات او تصورات دي چې یاره دا چل به وشي، دا چل دا چل. نورو خارج کې چې وګورئ نو هغه دی کې چې کوم څه دي، کومه طریقه باندې لنډ چلیدل غواړي، هغه څیز باندې به د هغه راځي. اسلام تمه مه کوه. اسلام دپاره شریعت موږ ته دوه اسباب ښودلي. دوه، یو دعوت الله، د الله دین ته به صحیح دعوت کې قربانۍ به ورکې، معاشره به الله جوړوي. دویم بیا معاشره کې چې کم ضرر یا کم ازغي یا نافرمان پاتې وو نو دویم جهاد فی سبیل الله. بیا به دغه دویم نمبر لکه د مرغۍ چې دوه وزري، په دې سره اسلامي نظام راځي. د وټونو په طریقه باندې که دا خیال او فکر د چای چې یاره اسلامي نظام به یا خان صاحب راولي یا بیا مولانا صاحب راولي یا بیا بل راولي، داسې خیالات دي. صرف دا 50 کالو نه زیات شو زموږ د دې ملک په دې کې اسلامي تنظیمونو ته هم کله کله یو اقتدار ورکړی شوی، لیکن اسلام خو څه کوي چې د اسلام یو دفعه نافظه نه شو. کله کله زه دا مثال ورکوم، زموږ په دې 58 باندې یو 18 کاله مخکې یو صاحب ولاړو، هغه ویلې بس شریعت مې لاس کې دی او دغه دی چې نافظ مې او زما لور ده هغه به موږ سره وي او زوی مې دی هغه به م را سره وي او موږ به جهاد کوو، اسلام به راولو. دې خلکو ډېر په شوق باندې وله وټونه ورکړه چې کله وګټه اسلام خو برېده چې هغه هم په نظر باندې نه راته. دا نور خو بیا هم داسې دي کله کله جنازه کې وینې، کله به یې مړي ژوندي کې وینې، هغه غریب هغه جنازه او مړي ژوندي کې هم نه کاره کېده او بس ورک شم. هغه یو ځلي و نو هغه ویل زه اسلام راولم، دا دینداره خلک به ورپسې وو. خبر نه دی چې اسلام د راوستلو لار دغه نه ده، دا غلطه لار ده. بعضې دیني جماعتونو والم ذهن کې دا فکر راځي چې یاره دا لار به په دې باندې به ورسې او بیا به اسلام نافظ کړي. نه دغه لارې نه ده، غلطه لار اختیارول په هغې اسلام راوستل دا ناممکنه دي. نو د الله نبي وایي چې نافرمان حکمرانان چې کله راځي دا د انسانانو د بدو اعمالو وجه وي. دا زمونږ او ستاسې ګناهونه دي. که موږ او تاسې معاشره جوړه شوه
الله به موږ ته دا ټول نظام برابر کړي او ښایسته به کړي. مثال یې وګوره، یو سړی دی لاس کې ګلان دي، دا ګلان یې داسې بره واړتول نو ګلان راغورځېږي، او که په لاس کې کاڼي دي یا ښکری کې اوسه او دا یې بره ګزار کړه نو واپس کاڼي راځي. دغسې که زمونږ عملونه ښایسته شو او بره لاړل، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعو، الله ته ورخیږي ښایسته کلمات او ښایسته اعمال. نو که ښایسته عملونه لاړل بره نو ښایسته فیصلې راځي، ښایسته مشران به راځي، ښایسته معاشره به جوړېږي. او که بد عملونه لاړل لکه دا نن چې دي نو د بره نه به بدې فیصلې راځي، مشران به نافرمان، کشران به نافرمان، معاشره کې به ګناهونه وي، عذابونه، فتنې به راځي. نو دا زمونږ او ستاسې د عملونو وجه